په एशिया कप کې د پاکستان او انډیا میچ نن یعنی په 14 سپتمبر د اتوار پر ورځ باندې دی چې د میچ د پاره د پاکستان کرکټ فینز او انډیا کرکټ فینز د زر ډیل بے صبرۍ سره انتظار کوي. دا میچ په د زر ډیل ګرم کیږي ځکه د دوړو ملکونو چې کم کرکټ فینز دي هغه ډیر زیات ګرم دي ځکه چې تاسو له معلومه ده د پاکستان او انډیا حالات چې کم دي جنگ پکې هم شوه دي بل ځکه په ورلد لیجنډ لیګ کې د انډیا ټیم پاکستان سره د میچ نه انکار هم کړو چې بیا ډیر کرکټ ماهرین چې کم دي د انډیا کم کرکټ ایکسپرټس دي یا دغه کم سابقه کرکټرز دي نو وی چې انډیا له پکار دي چې په هر محاذ باندې په هر میدان باندې پاکستان سره د میچ نه انکار وکړي خو چونکه دا امپوسیبل ده انډیا د پاکستان سره د میچ نه انکار نشي کولای ځکه په دې میچ کې ډیره غټه پیسه انوالو وي. خیر په دې باندې موږ په پیسه باندې موږ خبره نه کوو نن چې کوم میچ ته پاغه باندې خبره کوو د انډیا چې کوم کرکټ بورډ دی ای خپل افیشلز ته کمنټیټرانو ته یو حکم هم جاری کړي پاغه هم خبره کوو. بل د دې میچ حواله سره محمد حفیظ د پاکستان سابقه کرکټر هغه هم یو ډیر اهم سټیټمنټ جاری کړی دی نو ډیټیل سره په دې میچ باندې خبره کوو. یو ډیر اهم میچ دی یو ډیر ګرم میچ دی او په دې ایشیا کپ کې د شي د پاکستان او انډیا دوه یا درې میچز راشي کچې فائنل ته دوه لوبډلې کوالیفای شوي نو بیا ښکارا خبره چې درې میچز برازي. ډیټیل سره په نن میچ باندې خبره کوو. نن میچ کم دی د پاکستان په ټایم 19 بجې به شروع کیږي. پاکستان کرکټ فینز او انډیا کرکټ فینز ډیر بے صبرۍ سره په انتظار باندې دی میچ ته. خو بل طرف ته بابر اعظم کرکټ فینز او د ویرات کوهلی کرکټ فینز په انډیا کې هغه ډیس اپوینټ هم په دې خبره دی هم مطلب دا خبره کوي چې دا ځل په ایشیا کپ کې یا غټ ټورنمنت کې نه به بابر اعظم کترو ته ملاويږي نه به ویرات کوهلی کترو ته ملاويږي. خیر د انډیا کرکټ بورډ خپل افیشلز ته خپل کمنټیټرانو ته خپل براډکاسټرز ته خپل کیمرامینانو ته ویل چې د میچ دوران باندې به تاسو کمنټیټران په کیمرا باندې نه راولئ ځکه د کې داسې کمنټیټرز هم شامل دي چې به دا خبره کوله چې انډیا ته پاکستان سره د میچ کولو نه بایکاټ پکار دی وای ترڅو چې انډیا میچ نه وی ګټلی تر هغه په کیمرا باندې مره ده. اکثر تاسو به ګټلی میچ دوران کمنټیټر هم څه ټایم د پاره په سکرین باندې ښکارا شي کمنټري کوي رمیز راجا وی یا ور سره نور د غرنګ وکاریو نسیاسوم رهم کمنټیټرز دي نو دا خبر هم راغله دی. اوس دې کې حقیقت شته کنه دا به سبا د میچ دوران پته لګي اور بل دا میچ چې هر لوبډله وګټي ون سایډډ میچ کیږي یا ګرم میچ کیږي یا چې هر ټیم وګټي خو ډیر ګڼ تعداد کې به تماشایان دی میچ ته راځي ذکر پاکستان او انډیا جنگ تیر شوی دی او جنگ نه پس دا ډومبنه میچ ته دا ډومبنی ځل باندې بر جنگ نه پس پاکستان او انډیا یو بل فیس کوي. د انډیا عوام تاسو لاله معلومه را چې د خپل میډیا غلط ریپورټینګ په وجه باندې د نیگیټیو ریپورټینګ په وجه باندې د پاکستان نه سخت نفرت کوي د پاکستان سخت خلاف دي. بل طرف ته زموږ میډیا شکر الحمدلله دا نه چې نیگیټیو ریپورټینګ وکي یا غلط ریپورټینګ وکي او زموږ چې کم پاکستان کرکټ شایقین دي هغه د هغه غونته نفرت سوچ نه لري څومره چې هغه زموږ نه نفرت کوي. مونږه چې کم یو پاکستان کرکټ فینز جذباتي یو خو مونږه خلو به هم سپورټ کوو مونږه خک کلاړي هم سپورټ کوو. زما هم دا سوچ ته کې انډیا که سبا چرتا الله دې نه کې خګې مو کې د پاکستان خلاف نو زما ویلاګ کې بتاسو د انډیا صفت هم اوري زما ویلاګ کې بتاسو د هغه د کلاړیانو صفت هم اوري. بیا که پاکستان ان شاء الله سبا میچ غټي الله پاک په فتح ور کوي پاکستان چې میچ وګټي سبالا اور بیا نن ریشا سوري نن چې پاکستان دغه میچ وګټي نو د انډیا طرف چې هغه پرفارمنس کړي نو زبر دغه کلاړي صفت هم کوم لکه دا نه چې زبر صرف د خپل کلاړیانو صفت کوم او دغه به ای پسې به بدره دی ویم نو دا نه جی. خپل طرف ته حفیظ ویلي دي چې فخر زمان ته پکاره چې په دې میچ کې اوپننګ وکي او خو زبردست طریقې سره خو پاکستان ته خو شروعات ورکي. نو فخر زمان اوپننګ کوي یا نه کوي دا خو پلینګ 11 نه پته لګي د پاکستان سټریټیجی نه پته لګي کم کلاړیان کم 11 کلاړیان ګراوند ته کوزي نو بیا به ټاس دوران پته لګي ټاس نه پس په موږ پلینګ 11 مخه راځي. خو دوه لوبډلې چې کم دي دوه لوبډلو کپتانان یو بیسټ پلان به جوړي یو بیسټ پلینګ 11 به ګراوند لکوزي خو نن چې د چا قسمت خوي هغه به میچ ګټي په قسمت باندې هم ډیپند کوي. کچره د پاکستان بیټینګ کلیک شو د پاکستان بیټینګ او چلی دو نو ښکارا خبره ده چې په بالینګ کې بیا ان شاء الله د پاکستان بالینګ ډومینیټ کوي او د پاکستان بالران چې کوم دی به د انډیا بیټینګ چې کوم لاین اپ ته ابا کمپلیټلی ډیسټروي کوي جی. نو خیر دا خو د میچ حواله سره اپډیټ سستاسو د میچ حواله سره سره ده تاسو مخبل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ.